بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې 144 نمبر سبق دی، یو سل څلور څلوېښتم نمبر او الدرس الرابع والثلاثون څلور دېرشم نمبر درس دی. درس نمبر څلور دېرشم، الدرس الرابع والثلاثون معنا ده څلور دېرشم. نو په دې څلور دېرشم نمبر درس کې موږ لا یو درې الفاظ راکړي دي د معنو دپاره، معانی الکلمات د الفاظو معنی. نو هغه صرف درې الفاظ دي، بیا هم دې خو خپل سبق شروع کړی دی. یو دی ذکیون او ذکیتون. سړي دپاره ذکیون استعمالیږي ذهین، یعنی ډیر زیات تیز ذهن والی. نو چې سړی وي هغه لپاره ذکیون، او که ښځه ذهینه وي ډیره تیز ذهن والا وي، هر څه ورته زر یادیږي، نو هغې ته ذکیتون وایي. ذکیه سړي لپاره ذکیون ذهین، او ښځې لپاره ذکیتون ذهینه. اولا معنا ده اول، اردو کې وایي پهلے. ٹھیک شوه؟ نو هغه دې نه مخکې درس کې مونږ ویلي وو اولا یتفکر ثم تتکلم. اول خبرې کوي بیا اول سوچ کوي بیا خبرې کوي. اولا یتفکر، اول خبرې کوي. نو دا اولا معنا ده اول. اردو کې وایي پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے. دیکھ شو جی. نو اولا مانا دا اول اردو کې مې ورته لیکلي پہلے. تتکلم، ګورئ دا تتکلم دوه قسمه استعمالیږي. یو څلورم نمبر صیغه وي تتکلم، او یو اووم نمبر صیغه وي هغه اومم تتکلم وي. نو دا کم څلورم نمبر صیغه چې وي تتکلم، دا د واحد مؤنث غایبي صیغه وي. تتکلم معنا ده هغه خبرې کوي، یعنی هغه یوه ښځه خبرې کوي، وہ ایک مؤنث بات کرتی ہے یا وہ ایک مؤنث بولتی ہے. ٹھیک شوه؟ نو تتکلم دا د واحد مؤنث غائب صیغه ده، فعل مضارع واحد مؤنث غائب. تتکلم فعل مضارع واحد مؤنث غائب. ګورئ دا څلورم نمبر صیغه ده. یتکلمو، یتکلمان، یتکلمون، بیا تتکلم. نو دا څلورم نمبر صیغه شوه. د اول سر نه درې د مذکر د پاره بیا درې د مؤنث د پاره. نو په مؤنث کې اولنۍ صیغه تتکلمو دی. تتکلمو معنا ده هغه خبرې کوي. تتکلمو هغه خبرې کوي. دلته کې اوس دی فاطمه تقولو. فاطمه وایي. تقولو معنا ده وایي. نو دا تقولو څلورم نمبر صیغه ده. نو دا د فاطمې د پاره استعمال شوه. فاطمه تقولو، فاطمه وایي. اسمعو، دا اسمعو چې ده که نه اسمعو، یو دا تقولو واحد مؤنث غائب صیغه ده څلورم نمبر فعل مضارع، او اسمعو دا هم د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. اسمعو معنا زه اورم. باذنی با جاره، اذن مضاف یا مضاف الیه. نو دا مضاف او مضاف الیه دا د با جاره لپاره مجرور شو. ٹھیک شو جی؟ دا مجرور بیا د اسمعو فعل متعلق شو. نو اسمعو باذنی، اسمعو زه اورم، باذنی په خپل غوږ، زه په خپل غوږ اورم. یعنی یا داسې وایي زه خپل غوږ سره اورېدل کوم، زه په غوږ اورېدل کوم. ټیک شوه؟ اسمعو باذنی زه په خپل غوږ اورم. اسمعو باذنی زه په خپل غوږ اورم، یا زه خپل غوږ سره اورم، زه اورېدل په خپل غوږ کوم. ټیک شو جی؟ بیا انظرو دا د واحد متکلم صیغه، واحد فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. انظرو زه ګورم بعینی په خپل سترګې، زه په خپل سترګې ګورم. انظرو بعینی زه په خپل سترګې ګورم. بیا اشمو همدقه د واحد متکلم صیغې دي. د اول نمبر شپږ جملې دي په دې کې د واحد متکلم صیغې استعمال دي. اشمو زه بویم بانفی په خپله پوزه، زه په خپلې پوزې بویم، زه په خپلې پوزه بویم. ښه. اذوقم دا د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. اذوقو زه سکم بلسانی په خپله ژبه. اذوقو بلسانی زه په خپله ژبه سکم. بیا آخذم د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. آخذ بیدی، آخذ زه نیسم، بیدی په خپل لاس، زه په خپل لاس نیسم. اتکلمو زه خبرې کوم، فعل مضارع واحد متکلم صیغه. اتکلمو زه خبرې کوم، بلسانی په خپل ژبه، په خپل ژبې خبرې کوم، زه په خپل ژبه خبرې کوم. نو دا د اول شپږ جملو کې مونږ د واحد متکلم صیغه زده کړه. واحد متکلم صیغه فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. اوس یو بله ضروري خبره چې دې نه مخکې درس کې مونږ د فعل مضارع
مذکر باس کړو د مذکر د پاره هم درې صيغې استعمال کړې وي یو د واحد متکلم فعل مضارع واحد متکلم بلا فعل مضارع واحد مذکر حاضر او درېما فعل مضارع واحد مؤنث غائب دا درې صيغې استعمال کړې وي نو نن درس کې به ان شاء الله مونږه د مؤنث د پاره دا چې کوم د فعل مضارع واحد متکلم هم زده کړه دا اشم اذوق اخذ اتکلم اسمع انظر نو دا حمزه چې په شروع کې وي دا د فعل مضارع واحد متکلم صيغه وي معنی دا ز اورم اسمع ز اورم انظر ز ګورم اشم ز بویم اذوق ز سکم اخذ ز نسم اتکلم ز خبر کوم نو دا د واحد متکلم صيغې وي او د سړي لپاره عمدقه استعمالیږي چې څنګه د اسمع د مؤنث لپاره استعمالیږي عمدقه شان اسمع د مذکر لپاره سړي لپاره استعمالیږي دا د مخکې درس کې موږ استعمال کړی د مذکر لپاره د درس کې موږ د مؤنث لپاره استعمالو خو صرف دوه صيغې دي هغه به بدلی وي د مذکر به بدلی وي د مؤنث به بدلی وي یو فعل مضارع واحد مذکر غائب او یو فعل مضارع واحد مذکر حاضر هغه د سړي لپاره بیلې وي د مؤنث لپاره بیلې وي ټیک شو جی هغه هم درته زه یو لیکم بیمه معنی د څه چیز سره کس چیز کے ساتھ اردو کې وایي کس چیز کے ساتھ او مونږ په پښتو کې وایي څه چیز سره یا پس ټیک شو بیمه تسمعین دینه مخکې درس کې مونږ ویلو بیمه تسمعو دا تسمعین دا د چې یوې ښځې ته وایي ته اورې که نه ته اورې او ښځه وي نو هغې دپاره به وایي تسمعینه او چې سړي ته وایي ته اورې نو هغه دپاره به وایي تسمعو تسمعو نو دا تسمعو سړي ته به وایي ته اورې نو هغه ته وایي تسمعو ته اورې او چې ښځې ته وایي ته اورې نو تسمعینه ته اورې نو دا تسمعو دا د فعل مضارع واحد مذکر حاضر صيغه ده او تسمعینه فعل مضارع واحد مؤنث حاضر صيغه ده د فعل مضارع واحد مؤنث ده تسمعين فعل مضارع واحد مؤنث او تسمع فعل مضارع واحد مذکر صيغه ده نو د دې نه مخکې درس کې موږ ویلو بما تسمعو یا خالد ای خالده ته په څه څیز اورېدل کې ته په څه اورې او دلته کې اوس د فاطمې نه تپوس کو نو بما تسمعین یا فاطمه بما تسمعین یا فاطمه ای فاطمه ته په څه څیز اورې یا ته په څه اورې دا اورېدل ته په څه کې په پوزه اورېدل کې که په خوله اورېدل کې او که په دماغ اورېدل کې نه په غوږ اورېدل کوم بما تسمعین یا فاطمه ای فاطمه ته په څه اورې هغه ورته وایي اسمعو دا اسمعو دا فعل مضارع واحد متکلم صيغه ده دا د سړو او د ښځو دپاره یو شان استعمالیږي اسمعو باذني اسمعو زه اورم باذني په خپل غوږ زه په خپل غوږ اورم زه په خپل غوږ اورم بیا ترې اوس څوک تپوس کوي بما تنظرین بما تنظرین چې سړي ته وایي ته اورې ته ګورې نو هغه ته وایي بما تنظرو بما تنظرو تنظرو بما تنظرو سړي لپاره بما تنظرو د ښځې لپاره تنظرینا بما تنظرینا ته په څه ګورې ته لیدل په څه کې ته په څه څیز ګورې نو هغه ورته وایي انظرو فعل مضارع واحد متکلم د مذکر مؤنث دواړو لپاره یو شان دی انظرو بعیني زه په خپلې سترګې ګورم انظرو بعیني زه خپلې سترګې سره لیدل کوم زه په خپلې سترګې ګورم ٹھیک شو اوس ورته وایي بما تشمینا چې سړي ته وایي چې ته بویې نو هغه ته وایي تشمو سړي لپاره تشمو ته اورې چې سړي ته وایي ته اورې نو تشمو چې ښځې ته وایي ته اورې نو تشمینا نو بما تشمینا ته په څه بویې ته دا بویول په څه شیز کې په پوزه بویې که په غوږ بویې یو څیز ته بوی کې نو په څه باندې بوی کې نو په څه څیز بوی کې یا په څه بوی کې نو هغه وایي اشمو فعل مضارع واحد متکلم صيغه ده اشمو بانفي زه په خپلې پوزې بویم اوس ورته بیا ترې تپوس کوي بما تذوقین سړي دپاره بما تذوقو بما تذوقو ته په څه سړي ته چې وایي چې ته سکې تذوقو او ښځې ته وایي چې ته سکې تذوقینه بما تذوقینه ته په څه سکې ته دا سکل په څه څیز کې ته یو څیز سکې نو په څه څیز باندې سکې
په څه باندې سکې نو هغه ورته وایي اذوقو فعل مضارع واحد متکلم د مذکر مؤنث دواړو لپاره یو شان اذوقو بلساني زه په خپله ژبه سکم اذوقو بلساني زه په خپله ژبه سکم بما تأخذین سړي دپاره تأخذو سړي ته چې وایي چې ته نیسې نو هغه ته وایي تأخذو یا ته اخلي نو تأخذو او ښځې لپاره تأخذین ته نیسې یا ته اخلي بما تأخذین ته په څه نیسې ته نیول په څه کې نو هغه ورته وایي آخذو فعل مضارع واحد متکلم بیدي په خپل لاس زه په خپل لاس نیسم زه نیول په خپل لاس کوم اوس بیا ورته وایي بما تتکلمین سړي ته چې وایي چې ته خبرې کې نو تتکلمو سړي ته وایي ته خبرې کې نو تتکلمو او ښځې ته وایي ته خبرې کې تتکلمین بما تتکلمین ته په څه څیز خبرې کې یا ته په څه خبرې کې نو هغه وایي اتکلمو فعل مضارع واحد متکلم اتکلمو زه خبرې کوم بلساني په خپله ژبه زه په خپله ژبه خبرې کوم نو دا زمونږ نن درس کې یو دریم الفاظ هم د معنو والا ولیکل الفاظ او معنی دي او بیا هم د واحد متکلم صیغې پکې زده کړي او د واحد مؤنث او د واحد مذکر حاضر واحد مؤنث حاضر د فعل مضارع او د واحد مؤنث د واحد مذکر فعل مضارع دې کوم فرق هم زده کړو سړي دپاره تسمعو ښځې دپاره تسمعینه سړي دپاره تنظرو ښځې دپاره تنظرینه سړي دپاره تشمو ښځې دپاره تشمینه سړي دپاره تذوقو ښځې دپاره تذوقینه سړي دپاره تأخذو ښځې دپاره تأخذینه سړي دپاره تتکلمو ښځې دپاره تتکلمینه ٹھیک شو جی نو دا تتکلمین دا نه فعل مضارع واحد مؤنث حاضر صیغه ده او تتکلمو دا فعل مضارع واحد مذکر حاضر صیغه ده نو په دې کې فرق هم زده کو او دا هم زده کړه چې یاره د مؤنث دپاره به څنګه کمې صیغې استعمالیږي نو دا هم زده کړه او صیغه چې دی لفظ ته وایي علم الصرف والا لفظ ته صیغه وایي او علم النحو والا ورته کلمه هم وایي لفظ هم ورته وایي ټیک شو جي نو مونږ کله کله دا صیغه لفظ استعمالو نو نوي طلبه هغوی دا صیغه لفظ پیژني نه چې صیغه څه ته وایي نو صیغه هم دغې ته وایي لفظ ته وایي ښه جي خاجي نو دا زمونږ د 40 نمبر درس اولنی سبق 40 نمبر درس اولنی سبق انشاءالله دویم سبق د دې نه وروسته درس کې به دویم سبق کو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام